رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمر على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله لسريع الحساب وأنذرهم يوم الآتبة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد من قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أو سلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون وقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أريكم إلا سبيل
درجو والا چې څوک کتاب ته کینی الله بل درجه اوچتوي الكتاب اقواما وادعوا آخرین بشک الله پر در ډیر قومونه درجه ول اوچت کی وادعو بی آخرین او رخکته کوي غردی ذل کوي په دې قران باندې ډیر چت قومونه وی نسب اوچتی قریش وی ابو جهل عتبہ شیبہ ابو لہب وغیرہ قریش وغه الله را اخلاص کی ذل او خوار کی هغه ابو هريره رضی الله عنه غریب فقیر هغه ابن مسعود رضی الله عنه چې کمزور کم ذات ورته هغه صہیب رومی چې د بل د روم مسلمان فارسی چې ایران نه تلو بلال حبشي چې رنگم تور غلامو اکم ذات ورته رفیع درجات پورتگو درجو دے چالو چتی قرآن والا ذو العرش یو چتو درجو والے دام ٹھیک دے ذو العرش خواند عرش دے یلقی الروح غردی وحی یعنی ورکی فهم دا قرآن وقت بے وحی ورکو وحی نشتا امری د خپل حکم نه علامه شاه چاله چې خوښي د خپل بندګانو ارشاد نور کوي صد پار ور کوي په هم لیونذر مطلق د فرض ویری خلق درود مخامخ کېدونه د خپل اعمال سره طلاق خاط نه پدار کې ار چاته خپل اعمال ښکار شي یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه وبدا بعيدا وحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد آیت نمبر 30 تے یا 29 تے سورۃ آل عمران کی عرض و مخامخی
اليوم نشته تنور پیچا باندې ارچا د خپل عمل مطابق سزا او جزا وي ان الله سریع الحساب بشک الله د حساب کوونکی کینه دا چې په لکونو په کروڑ په ربونو خلک د حساب پسند کی په وړي روح خلک نه ضربو کی وانذرهم او يرو د یوم العاذفه درو د نږدېنا عاذفه نږدې نو دا خو بر سوار سو کال خو شو نه عاذفه وسنګ نږدې اصل کې کم شی چې راتلوي نه غنځي وي لکه زر کاله بعد راتلو کړه او پر کورشي تیر شي غلل شي لکه نن ورځ لاړ تیر شو دا بل له ودي لریکيږي نو دا قیامت راتلون کې ته یوم العاذفه وي عاذفه العاذفه سورۃ نجم کې غالبا تیر شو را بشیات نو 57 کې وانذرهم او يرد الى يوم العاذفه دروازه راتلون کې نه نزين یا راتلون کې اندل قلوب کله چې زړونه به لدل حناجر مرکن څخه کله چې په سړی مرکن دي تعدید راځي مرای کې کله چې په سړی باندې غم راشي دا زړه بر راشي سړی دی مرکن ته مرای ته دا راو خطه او کله چې په بنده باندې ير راشي داړه کته وګورځي نو دردار شو چې د خپل ځان ځلکت کې نه ته کوم راځي بچي دی پړو نه بارا دا ډیر لري ځای ته لار کې راشي څنګه چې روزان لیټ راځي دا ګور نیمه ګټه ځا سبق وشو اته تر راځي ته کوم راځي ته چې زده به تاسو چېرته د قرآن شوق نه ونوي ښه بس مور را لیږي دا به ثواب کېږي خو تاسو ځان غرق کړئ تاسو شوق نشته یو ورورم بل په کوم ځای ناسته که ته ډوبې رالی نه ټول راځي خو ټول بېکاره دي کښېنه ته بادشاه الیوم تجزا کل نفس بدله ورکړي شي اره نفسه په باغ باندې چې کړو کنه کملو که بدو لا ظلم اليوم نبي زیات چا باندې یقین الله ذری حساب کون کړي وانذرهم او يرو د منکرین یوم العاذفه دروازه راتلون کې نه اذل قلوب کله چې زړونه به لدل حناجر مرکن څخه یعنی خفغان باغستی کاذمین ډک د غم نه بڑکی مال الظالم من حمیم نبی د پار ظالمانو څوک دوست حمیم حمونه ده چې په دوست باندې اړه تپرسی خپکیږي دا څوک باندې چې په د خپشي ولا شفیع تو انا ذو خلاصون کې دغه به ومنل شي د ټیک بایبا خو د دبا څوک یو تاسو دغه شفاعت باندې قبليږي یعلم خائنۃ الاعین پود الله په غلا د سترګو باندې غلا د سترګې ته وي چې سړی ګور یو پلا دا کتاب مخه د نیولې په سترګو باندې بل ته ګور دا په ګوټ کې بل څه صحیح کوي نه الله ته دا الله ما ته دا معلوم ده واما پاغه باندې په پټایې دی پړکه واشه پړکه چې کوم شی پټای اما ته چې پړکه د قران سورہ مخالف ده پړکه توحید سره مخالف ده اپ دستور و غلا باندې فيږي ول اکثر به قران دی خي اپ موبایل کې بلګي دلته مو انو الله ویل ما تاسو پتن لګي چې ته سکه لګي قران تسبق ګوره والله يقضي بالحق الله با فیصلو کی بالحق پورا یا الله فیصله کوي پورا والذین يدعون من دونه آکرن چرامت کوي دا مشرکان به د الله لاقدون بشي فیصله نشي کولای شي نه څوک جنت ته بوته شي نه څوک دوزخ ته بوته شي دا اختیار نشته نو ان الله هو السميع البصير یقینا الله هم دک الله اوریدون کده سميع بود الفعيل خصوصیت ته اشاره اول الف لام په فاصله سیوا داخل ده
او ان الله هو ان الله سمیع بصیر نو ان الله هو ضمیر فصل منس کراوړي اب سمیع باندې الف لام میم داخل کړي بیا بس په د فاعل له الف لام په سیوا د فاصله یوم د ایدور تا قطورو او عادیان چې په لار روانو سلور پینځو کارو ډکی ته ولاس کله کده ډیلی به راولړو لکه د مرچکی د بوټي به راولړو واثارن او غیر ډیر زیات کې پسلونه ډیر کړلو بوشه دارانګي باغونه ډیر کړلو فخدم الله بذنوبهم نو ول الله غیلا فسبد کو جرمونه جرمونه سو د الله د کتاب خلاف کو وما كان له من الله من واق او نو دی له طرف د من واق سو خلاصون کی چا خلاص نکړ شو اچاته جواز کو لات عزا منات بنات وغیرہ ود سوا یواس یوس نصر وغیرہ بیاغي خلاص نکړ شو ذالک اوس فرد جرم ولا ثابت جرم سو من خاطر وجه جرم دا ولكن بالکل صفا
2020 خدای راغی موږ باورېدل 2000 کې چې 2020 کې پاکستان د لوګي نمبر ځکه دا آبادي به دور زیات شي چې دا به د 20 کروڑ نه زیاته شو زیاته شوې ده کوم د لوګ نه څوک مړ شو دا جدا خبره چې موږ کې دلته بېایمانه خلک دی ذخیره اندوز دي بېایمانه دي شی پټوي موږ ته تکلیف جوړ کړی نور خو هېڅ شی کمی نه راغلی هېڅ هم نه کمی چې څومره خولې زیاتېږي دومره الله پاک یو خوله زیاتېږي دوه لاس زیاتېږي ګورئ خوله یو زیاتېږي لاسونه دوه نو دا یو خوله دا یو لاس به د یو خولې له ګټي دا بل لاس به د بل خولې له ګټي د غریبانانو د ښځو د زنانو د ماشومانو له نو یو هغه هم دا وایي چې دا هلکان وله مړه کوي اوس هم انګریزان کوشش کوي کله په یو طریقه کله په بله طریقه د جهاد په نوم باندې هلکان یې ټول مړه کړه کله خودکش کی دا اصل هغه شی دی فلما جاءهم بالحق هر کله چې راغلی ته موسی علیه السلام بالحق په حکم د الله تعالی ده من عند زموږ د خوا نه وی دی هغه چې ورته مسله بیان کړه نو وایي چې دا هم دکه دی دی که نه نو قالو اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه ووژنئ زامن دا کسانو چې ایمان راوړی د سره زامن وله مړه کوي چې د ویرېږي چې د سره ایمان راړي واستحیوا نساءهم ژوندی پرې جنکۍ دی وما کید الکافرین الا فی ضلال او نو د دې تدبیر د کافرانو مگر په ګمراهۍ کې لږ صورت مخکې تیر شو ذهن ته مې راتله اوس مې ذهن ته راته آیات بس دا پوه شئ واستحیوا نساءهم ذهن ته مې اوس راغی آیاته او بس لړ والوته واستحیوا نساءهم او ژوندی پرېږدئ جنکۍ دی اقتلوا ابناء الذین ووژنئ زامن دا کس د سورت هود وګورئ بس هود دی هود دی یاد شي بس دا دې وخت کې دا زموږ عمر دا دی بس شی تښتي زر به راګېرېږي نو بس تښتي فما آمن لموسى إلا سورة يونس فما آمن لموسى إلا ذرة من قومه 90 نمبر آیات 83 فما آمن لموسى نو تصدیق نکړه د موسی علیه السلام د ایمان سره چې لام راشي ایمان تصدیق خان نو تصدیق نکړه د موسی علیه السلام په میدان کې پډا ګوانه الا ذرة من قومي مگر بچو ځوانانو د قوم د ځوانان چې سره ودرې بس پوه شوی کار وشم خو علا خوف من فرعون سره د یارې د فرعون نه اډل دی نه چې ایبتم چې و په ګن کې به چې هغه سو چې زامن به مړه کړي پوه شوی دا یاره وه خو ځوانان میدان ته د موسی علیه السلام ملګري شو کله چې ته په حق ودرېږې نو ځوانان به تا سره خدای برابر کړي بوډاګان بس چې دوره شي چې عقیده یې سمه شي دغه هم ډېره ده ځوانان به کار کوي فما آمن لموسی نو تصدیق ونکړه د مسلې د موسی علیه السلام په ډاګه باندې د فرعون په مخې ته الا ذرة من قومه مگر ځوانانو د قوم دغه علی خوف فرعون سره د یارې د فرعون او د ډلې د هغې ایبتنم چې په ګن کې باچې دي لره مصیبت کې مبتلا کړي وان فرعون یقینا فرعون لعال خامخا سر ځان غټ ګڼونکو په مصر کې او نو یقینا دی خامخا د مشرکانو نه اوس ګوره موسی علیه السلام وقال موسی او موسی ته قوم ته من کنتم آمنتم بالله که چېرې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې فعليه توکلوا نو په الله باندې ځان وسپارئ که چېرې تاسو غاړه کېږدونکي یارېږئ ما قوم سوره هلکان ګوره نرانو نو وی هغوی علی الله توکلنا په الله باندې موږ ځان سپارلی بیا وایي یوه ربه څنګه لا تجعلنا فتنة مه ګرځوه موږ کمزوري فتن په مانا د مفتون
مگر من کمزور د پاره قوم ظالمانو ونجنا اوس وسیله ته وسیله شرعي او بچ کې مونږه په خپل رحمت سره په سبب د وسیله د رحمت عوامیانو ته وایي وزیرانو ته تا نه ملک اخلي انی اخاف دیارېږم ان یبدل دینکم چې بدل به کړي ستاسو دین. هسې یو خبره ده موسی علیه السلام دین روانو که جوړو یې اوس د ملا ودري وایي دا پنجپیریان دي که په خېټه وایي دین یې الله خراب کو وایي موږ له دین نه خراب کړی تا له خراب کړه ځکه د هغه دین خو خېټه ده دین یې دله وایي ټول روان که دي خبره مه منئ دین الله خراب کوه زمونږ دین ښه دا دین خراب کوه تا د خېټې کار خراب کوه انی اخاف دیارېږم ان یبدل دینکم چې بدل به کړي ستاسو دین او ان یظهر فی الارض الفساد یا دا چې ښکاره به کړي په مصر کې فساد شر او فساد. موسی علیه السلام شر فساد زیاتو که ختمو شر فساد خو تا جوړ کړی بدعتي شر فساد خو تا جوړ کړی چې ته وایې هلکان به والا مړه کړم جینکۍ والا فریم فسادي خو ته یې اوس هم بدعات او شرکیات به خورئ ملک اتلس سوه ډلې دي مولیانو جوړې کړي څومره چې فساد دی په دنیا کې د مولا الله سره څومره چې فساد څومره چې بېګار راغلی دی په دنیا کې په هر یو امت کې د مولا الله سره د ناکار هر مولا نه وګورئ خراب مولا ښه دین فروش مولا دنیا پرست مولا هغه کم چې حق پرست مولیان دي او خو د پیغمبرانو وارثان دي هغوی ته خو موږ سلامونه کو هغوی ته موږ دعاګانې غواړو که ژوندي دي که مړه دي الله دې ولې اوچت مقامات ورکړي د پیغمبر وارثان چې چا د الله کتاب بیان کړی دی او بیان د توحید یې کړی رد د شرک یې کړی بیان د سنت یې کړی رد د بدعاتو او د رسوماتو یې کړی الله دې هغوی له که ژوندي علم دی ولا الله زیات کړي او که وفات یې الله د درجې اوچت کړي خو چې دا جوماتونه یې قبضه کړي دي او شرکیات بدعات خورئ لکه حدیث کې راځي یوشک ان یاتی علی الناس زمانون قریب دا چې په خلقو به یو زمان راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه پاتې به نشي په خلقو کې اسلام مگر صرف نوم د اسلام بس صرف مسلمان نور پته چې مسلمان وایي سره اسلام معنا څه ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن به رسم شي بس ختم مې کړی دی تراو کې مو ختم وکړه خوشحالي او ټوله مسلمان مساجدهم عامرتون جماعتونه به آبادي د آبادي په لحاظ سره د ټایلونو په حساب باندې د قالینونو په حساب باندې د ایر کنډیشنونو په حساب په آبادي خلک به پکې مړېږي وهي خراب من الهدى ادا جماعتونه به رواني په اعتبار د هدایت قرآن او سنت به پکې نه کسی میسي به پکې علما
عذت بربي وربكم زه پناه غواړم په خپل رب سره پر رب ستاسو سره من کل متکبر د هر یو ځان غټ ګڼونکي لا یؤمنو چې ایمان نه راوړي په ورځ حساب کتاب باندې سړي ته وګوره ښه وقال رجل مؤمن او یو سړي مؤمن من آل فرعون چې فرعونیانو نو د فرعون د ترزیو یکتم ایمانه کلکې ساتلی خپل ایمان را یکتمو بعد خلق غلط شي وای پټې ساتلو خپل ایمان پټیږي نه چې پټي کې نو منافقت د ایمان څخه پټول شي حق پټول خو ناروا دي ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله تاسو سنو په سورۃ بقره کې آیت نمبر 140 کې ومن اظلم څوک د غړ ظالم ممن كتم شهادة دا چانه چې پټ ګوي من الله د الله نه چې سخوا غړ ظالم هغه دی او سورۃ بقره 159 کې دا سنو چې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اخو متفق علیه لعنتی دی چې حق پټ کو نه دی کې دا یکتمو دي دا متضمن د کلک والی دا واشه متضمن معنا به تر واخلي دا که وسړی چې او شی کلک ساتي نو پټي ساتي چې په لاس کې تلی کې نو څوک نه واخلي واشه نو مطلب چې کلک ساتل خپل ایمان وقال رجل مؤمن او یو سړی مؤمن من آل فرعون د فرعون نه وګوره د دشمن په کور کې بتاله الله ملګری چې تکلک یا لګوره او کله ستاسو مرګ بندوبس وشي نو ستاسو دشمنانو کې به وخت را پاسته ملګرتیا وکړي اک الله د اوسوخه یریږي ما مسله بیان کړي یکتم ایمانو چې مضبوط وي خپل ایمان لره او وی اتقتلوا رجلا اوجنی تاسو سره اي يقول ربي الله چې وای رب ما الله دی واه دا د وجل مسله او توحید بیان کوم وختانو وقد جاءكم بالبينات یقینا راغلی تاسو واضح دلال درف ساونه د خدای دلایل په تم پیش کړی دي د خدای د وحدانیت ويکو کاذبان او کچری دیوی دروغجن نو په د باندې د دروغ دي سزا په ددا یا علی د څنګه پات شي دروغ نه خوري دروغ ويکو صادقان او کچری دیوی رښتینه یوسفکم نو برسی تا تا بعد آغاز آپ چی ریتا داغینا او دا ان اللہ لہدی دا ادخال الہی دے اغیومان الدانانا ولی ام مصرفن کذابو ان اللہ لہدی منو مصرفن کذاب بے شک اللہ توفیق نور کے آغا چاہتا چی اغوی زیادے کا ان کے مشرک وی کذاب درو جن اغی مصرفینو اغی کذابینو نو دی خلق اللہ توفیق نور کے این کو سورہ کل قاعده ذکر کړه این کو کاذبان فعلی کذبو کجر دیوی دروجن په خپل مسله کې کذ ځان
یا قوم د دې رجل مومن دی بیان ته خو ګورې صاحب یاسین بیان خو اورېدل او که نه ډاکټر صاحب وایي ما صاحب یاسین ما ته پته نه ما پته ډېر اوس پکې رجل مومن راغی د رجل مومن دی بیان ته اوس وګورئ د فرعون مخې ته ولاړ د ډزار کې وباسي تماشا وکړي یا قوم او قوم زما لکم الملک اليوم ستاسو دپاره اختیارات دي نن ورځې بادشاهانې ظاهرینا زورورې په مصر کې ټیک ده چې څه کوی کوي خو فمن ینصرنا من بعث الله څوک ده چې امداد به وکړي زمونږ یعنې خلاص به کړي مونږ دا عذاب د الله نه جاءنا که چې راغی مونږ ته عذاب د الله څوک به خلاص کړي نشي خلاصولی فرعون چې پوج د هره د پلار راغی نو فرعون یې د وایي قال فرعون وی فرعون ما اریکم زره رای نه در کوم تا ته دلته رؤیت په ما د لیدونه دا د رای نه دی د رای نه در کوم تا ته مگر هغه چې زه وینم چې زه پرې پوهېږم ګوره ستاسو کمکل خلک کوي دیم کمکل دی
تو غافر ذنب تمام گناہیں معاف کر دے گا. قابل توب قبول کرنے والا توبوں کا تمہاری توبہ قبول کر دے گا اگر اس کتاب کی قدر کی. شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، اگر اس کی بے قدری کی تو سخت عذاب دے گا. ذی طول بڑی بڑی نعمتیں اس کی ہیں، بڑی بڑی قدرتیں، تم کو نعمتوں میں چھپا دے گا اللہ، تم کو طاقتور بنا دے گا. وہ لوگوں تم کو ایک خط آیا ہے، خط میں مضمون یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت روا بغیر اللہ کی. جھگڑا نہیں کریں گے اس میں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جھگڑا نہیں کریں گے اللہ کے آدمی لا الہ الا ہو میں، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. جھگڑا کریں گا وجادل بالباطل، جھگڑے کریں گے باطل دلائل کے ساتھ. یہودیوں کے اقوال، شیعوں کے اقوال وہ گلے سڑے چیزیں، سمجھ گئے کباڑی، کبھی کباڑی کہاں ادھر ادھر ہاتھ ماریں گے اور کوئی کباڑ نکالے، کوئی ان کے پاس کوئی تازی چیز نہیں ہوگی کباڑ میں ہاتھ ڈالنے والے.
اس کے بعد والی آیت میں آتا ہے تو پکڑا اللہ نے ان کو بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے وما کان اللہ میں اللہ میں واق اور نہیں اللہ کے لیے اور نہیں تھا ان کے لیے میں اللہ سے من واقع کوئی چھڑانے والا ذالک بیانامہ یہ اسی وجہ سے کہ یہ لوگ کانت تھی کہ تأتیم آئے تھے ان کو پیغمبروں کے بالبینات واضح دلال پر توحید کے فقربوا تو انہوں نے انکار کیا توحید سے تو پکڑ لیا اور اللہ نے ان کو تو یہ لوگ بھی پکڑ جائیں گے یقیناً یہ اللہ قویون طاقت والا ہے کوئی اس سے چڑا نہیں سکتا اپنے آپ کو شدید العقاب سخت عذاب والا اس ابھی واقع موسیٰ علیہ السلام کا تثبت کے لیے مبلغ کی اور مومن کو ترغیب دینے کے لیے بھی کہ اگر کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہو اکیلا ہو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کی بے عزتی کے لیے تو تم اس کا ساتھ دو جس طرح رجل مومن نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا کتنے سخت حالات میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اپنے دلال کے ساتھ اور دلیل واضح کے ساتھ فرعون کو حامان کو اور قارون کو پس کہا انہوں نے جادوگر ہے نہایت جھوٹا پس جب آیا ان کو موسیٰ علیہ السلام بالحق کے اللہ کے حکم کے توحید کے ساتھ من عندنا ہماری طرف سے تو کہا انہوں نے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ قتل کرو بیٹے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اس کے ساتھ اور چھوڑو ان کی بچیوں کو اور نہیں تھا تدبیر منکرین کا نہیں ہے تدبیر منکرین کا مگر تباہی میں اور کافروں نے چھوڑ دو مجھ کو میں قتل کرتا ہوں موسیٰ کو اور چاہیے کہ بلائے اپنے رب کو مجھ سے چھڑا دیں میں یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ بدل ڈال گا تمہاری دین کو اور میں ڈرتا ہوں کہ ان یظہر فی الارض الفساد کہ ظاہر کر دے گا مصر میں الفساد شر و فساد کو شریف فسادیت میں ابھی جب تم قرآن پڑھاؤ تو لوگ کہیں گے یہ شریف فسادیہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 3000 سال پہلے شریف فسادی کہا گیا تھا تم ڈرو نہیں بس وقال موسیٰ الزامات سے مت ڈرو الزامات تو جتنے لگیں گے اتنی تمہاری مدد ہو جائے گی اللہ کی طرف سے اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے انی عذت بربی بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کے ساتھ اور تمہارا رب کے ساتھ من کل متکبر ہر ایک متکبر سے جو ایمان نہیں لاتا قیامت کے دن کی حساب کتاب پر وقال رجل مومن اور کہا ایک مرد نے مرد واقعی مرد تھا مومن ایمان والے نے من آل فرعونیوں سے فرعون کا کوئی یعنی خاندانی تھا یکتم ایمانہم مضبوط کرتا تھا اپنے ایمان کو یہ نہیں کہ چھپاتا تھا جو ایمان چھپاتا ہے وہ بات نہیں کرتا بے ایمان آدمی بات نہیں کر سکتا یکتم ایمانہم جو مضبوط کرتا تھا اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کرتا ہے میدان میں نکلا ایمان کی مضبوطی تب آتی ہے جب تم مسئلہ شروع کر دو جب تک مسئلہ شروع نہیں کیا تم نے تو ایمان کا پتہ نہیں چلتا تمہارا ایمان کا پتہ لگے گا اس وقت فزادت ایمانا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل جب ان کو کہا گیا جب ان کو کہا کہ تمہارے لیے لوگ آ رہے تم کو قتل کر دو تو ان کا ایمان ظاہر ہو گیا سورۃ آل عمران میں تم نے پڑھا تھا سمجھ گیا تو ایمان جب تم ایمان کو ظاہر کرو گے تو مضبوط ہو جائے گا ایمان یکتم ایمان ہو مضبوط کرتا تھا اپنے ایمان کو نہیں بیان کرتا تھا اتقتلون کہا تم قتل کر دے گو ایک مرد کو ان یقول کہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے اور یقین آیا تم کو بالبینات واضح دلائل پر تمہارے پاس اللہ تمہارے کی طرف سے اپنے پیٹ سے بات نہیں کر رہا اللہ کی باتیں تم کو بیان کر رہا ہے صاحب یاسین کی اس ساتھی نے کیا کہا تھا صاحب یاسین نے کیا کہا تھا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسركم وهم مهتدون اس نے بھی کہا تھا کہ اپنے پیٹ سے بات نہیں کرتا یہ بھی وقت جاءکم بالبینات اور آیا تم کو واضح دلال کے ساتھ تمہارا رب کی طرف سے دلیل کے ساتھ بات کر رہا تو تم اس کے بعد کو جھٹلاتے کیا ہوں وہی کو کاذبان ایک مرتبہ عقبہ ابن معیط ایک بےایمان انسان تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے
گردن میں چادر ڈالا اور اس کو ایسے بل دیتے رہا حتیٰ کہ نبی اسلام کی آنکھیں نکل گئیں، چونکہ نبی اسلام کو لوگوں نے تماچے وغیرہ نکالے، پستول وغیرہ، اور تو کہو کہ بھائی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، توحید پر اس کو مار دے، کم بخت، تو کیا کر رہے ہو؟ یہ آیت تم اب بھی پڑھ سکتے ہو، سمجھ گیا؟ نزولی معنی نہیں کہ اس کے لیے بس خاص ہو گیا۔ یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر وغیرہ سب نے بیان کیا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، اور یقین آیا تم کو واضح دلال کے ساتھ تمہارا رب کی طرف سے، وَيَكُنْ كَاذِبًا، اور اگر ہے یہ جھوٹا اپنے بیان میں، فَعَلَيْهِ كَذِبٌ، تو اس پر ہے اس کا جھوٹ، یہ جھوٹ اس کے پاس رہ جائے گا، یا سزا اس جھوٹ کا ہے اس پر۔ وَيَكُنْ صَادِقًا، اور اگر ہے یہ سچا، جو یہ ہے سچا یقینا، يُصِبْكُمْ، تو پہنچ جائے گا تم کو بعض الذی، بعض وہ عذاب یعدکم کہ جس سے ڈراتا ہے تم کو۔ بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا، ادخال الہی، الف دال خی الف لام، بعد خالی ادخال تے لکھ لیتے ہیں، تے نہیں دال ہے، ادخال الہی دخول سے۔ یہ ادخال الہی یعنی شک پڑ رہا ہے کہ کیا انہوں نے مانا؟ تو نہیں مانا، تو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ متربن کذاب تھے، بات تو بہت ٹھیک تھی رجل مومن کے، لیکن وہ متربن کذاب تھے، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ ان اللہ لہدی، بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا ایمان کا، من اس کو وہ متربن جو زیادتی کرنے والا، کذاب، جھوٹا، جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، وسیلے ذات کے ہیں، دین پر لینا جا رہے، متربن کذاب، ان کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، تمہارے اختیارات ہیں آج کے دن، ظاہر فی الارض، غالب ہو تم مصر میں، بادشاہ و وزیروں، فمن ینصرنا، تو کون امداد کرے گا ہمارا، من باس اللہ، یعنی کون بچائے گا ہم کو اللہ کے عذاب سے، اگر آگے ہم کو اللہ کا عذاب۔ قال فرعون، کافرون، ما اوریکم، میں رائے نہیں دیتا تم کو، الا مارا، مگر وہ جو میں سمجھ رہا ہوں، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اس شخص کے بیان میں طوفان چھپ ہے، طوفان۔ میں جو کہتا ہوں کہ اس کو قتل کرو، یہی بات میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس ملک میں طوفان اٹھ جائیں گے۔ فرعون کے بیان کو دیکھو۔ وما اهدیکم، میں نہیں دکھا تم کو مگر راہ اصلاح کا یہ ہے کہ اس کو ختم کرو۔ وقال الذی، کہا اس آدمی نے، آمنا، جو ایمان لایا تھا، او قوم میری، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، مثل عذاب کی گروہوں کی، مثل دابے قوم نوح، مثل حالت قوم نوح کی حالت کی، عادوں کی، سمودیوں کی، والذین، ان لوگوں کی، من بعد، جو ان کی باتیں، سب کو اللہ نے تباہ کیا تھا۔ تو کیا اللہ نے ظلم کیا؟ نا، یہ بھی ادخال الہی ہے۔ وما اللہ یرید ظلم، اور نہیں اللہ کہ ارادہ کرتا ہے ظلم کا اپنے بندوں کے لیے، ادخال الہی بھی ہے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، قوم ہود، قوم صالح علیہ السلام، وہ سارے فرعون۔ تو کیا اللہ نے ظلم کیا؟ نا، اللہ تو ارادہ بھی نہیں کرتا، ان کی اپنی گناہ تھی۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، یوم تناد،
چیخوں کے دن سے لوگ چیخیں گے، چلائیں گے. یوم اوتن تولون، تم پیٹ پیرو گے مدبرین شکست خوردہ. جب آدمی شکست کھا لیتا ہے تو دبر دوسرے لوگوں کی طرف پھیر لیتا ہے نا، مدبرین دبر کرتے ہوئے. مالک من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا. ادخال الہ، پھر انہوں نے مانا نہ کیونکہ اللہ نے ان کو گمراہی کا مہر لگا رہا. وما یضلل اللہ، اور جس کے لیے مہر گمراہی کا لگا رہا اللہ، وما لہ من ہاد، تو نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا کہ اس کو بچا لے. نہیں بچا سکتا کوئی نہیں.